بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه؟ امید لرم چې تاسو ټول به د خیره خیر. زما نوم جهانزیب دی او زه تاسو ته په لرن ان پښتو چینل کې په راتلو باندې هرکلی یم. انشاءالله نن زموږ سره د MS Word دریم کلاس دی. خو د ټولو اول که تاسو زما یوټیوب چینل ته نه یې راغلی، زما یوټیوب چینل ته راشئ، زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیوز وګورئ، به دې لایک کړئ، دا کمنټ هم وکړئ، دا پلی لیست اکسس کړئ. بدی کې به زه کمپلیټ د MS Word ویډیوز به دلته اپلوډ کوم، تاسو د دې نه هم کتلی شئ. اوس راځو خپل کلاس طرف ته. نو ټولو اول بل ته سر ته موږ راشو، ورډ به ورکړو. دلته تاسو لیدی شئ چې MS Word زموږ سره اوپن شو، دا زموږ سره بلینک پیج دی. په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته طریقه ښیم چې بولټس زموږ سره څه شی دی او بولټس به موږ څنګه استعمالوو. نو ټولو اول بولټ زموږ سره هر هغه شی چې هغه موږ په یو ساین باندې ظاهرو هغې ته موږ وایو بولټ. هغه یو ایرو هم کېدی شي، یو سرکل هم کېدی شي، یو ډاټ هم کېدی شي، یو ټیک مارک هم کېدی شي. فار ایگزامپل دلته زه یو فروټ نیم لیکم، مینګو. مینګو دا ما ولیکو، اوس زه یم چې دې ته دلته موږ له بولټ پکار دی. نو د بولټ ته لګولو دپاره به تاسو اول داسې کار وکئ چې دا به سلیکټ کئ. ټول اول زه دا زوم کوم چې تاسو ته ښې ښکاري. د بولټ ته لګولو دپاره به تاسو اول دا سلیکټ کئ، بیا به راشئ هوم ټیب ته. په هوم ټیب کې به تاسو راشئ دلته بولټس. دا تاسو چې کوم د موس پې هوور کوئ نو دا به څه کوئ، بولټس ته وښئ. په دې باندې چې کله زه کلیک کړم دلته تاسو لیدی شئ چې دې ته زموږ یو ډاټډ بولټ ورته راغی. دا یو پې زه بیا ختموم ستاسو د پوهې دپاره. دلته به زه ولیکم مینګو. دې مینګو ته اوس زه بولټ لګول غواړم. نو د بولټ د لګولو دپاره به زه دا سلیکټ کړم. په هوم ټیب کې به دلته راشم، دې بولټ ته به دې چې کله کلیک کړم دلته تاسو لیدی شئ چې دې ته زموږ سره یو بولټ ولګو، ډاټډ بولټ. دلته چې کله زه انټر کړم دلته تاسو لیدی شئ چې په نیو لاین کې هم زموږ سره بولټ راغی. دا ولې راغی؟ ځکه راغی چې دلته بولټ الریډي د دې دا کیټګري موږ سلیکټ کړې ده. نو دلته به زه بل نوم ولیکم اورنج. لاندې زه راکوزېدل غواړم، انټر کړم، بل بولټ راغی. دلته به ولیکم چې بنانا. دا تاسو لیدی شئ چې دې ته زموږ سره بولټس ورته رالو. اوس دا بولټ زه ختمول غواړم، د هغې دپاره به زه دا ټول سلیکټ کړم، را به شم دې بولټ ته، په دې باندې چې کلیک کړم دا بولټس دې ختم شو. اوس ورته بیا بولټس لګول غواړم، نو دا ټول به زه سلیکټ کړم، را به شم دغې بولټس ته، په دې باندې به کلیک کړم. دلته تاسو لیدی شئ درې ونو ته خپل بولټ راغی. اوس زه یم دا کم ډاټډ بولټ چې دی زه یم ماله دا نه دی پکار، ماله ټیک مارک پکار دی چې بولټ چې دی هغه زموږ سره ټیک مارک وي. د هغې دپاره به زه دا سلیکټ کړم، را به شم حق د بولټ دې اپشن ته. په دې کې دا کچ کونته کې ایرو دا چې کله ووهم دلته تاسو لیدی شئ چې په MS Word کې خپل کم بولټس چې دي هغه دا دي. نو زه ورته لګول غواړم ټیک مارک. دا تاسو لیدی شئ ټیک ورته وشو. که تاسو دا هم چینج کول غواړئ، تاسو ورته بل لګول غواړئ، ایرو ورته لګول غواړئ، ایرو ورته هم تاسو لګولی شئ. که تاسو دا هم چینج کول غواړئ نو آل سلیکټ کړئ، راشئ دا ایمیج ټایپ ورته هم تاسو لګولی شئ. دا هم چینج کول غواړئ نو سلیکټ پکئ. سرکل ټایپ ورته لګول، سرکل ټایپ ورته هم تاسو لګولی شو. په دې کې چې کم سټایل تاسو خوښ وي هغه ورته تاسو ټول لګولی شئ. زه یم چې زه ورته دا یو ټایپ لګوم. د دې نه علاوه که تاسو ته بل قسم بولټ لګول غواړئ د هغې دپاره به تاسو دا سلیکټ کړئ، را به شئ دې کچ ایرو ته. په دې کې لاندې لیکلی ډیفاین نیو بولټ. په دې ډیفاین نیو بولټ باندې تاسو کله کلیک کړئ، په دې کې اوس زموږ سره ورکړي بولټ کریکټرز، یو سیمبل دی، پکچر دی او پونټ دی. نو موږ په MS Word کې چې خپل کم سیمبلز راځي په دې باندې به موږ کلیک کوو. دلته تاسو لیدی شئ که دا بولټ تاسو چینج کول غواړئ، په دې کې هر قسم تاسو راغستل غواړئ هغه ته هم تاسو لګولی شئ. زه فرض که زه راغستل غواړم دا سټار زه راغستل غواړم، نو سټار ما سلیکټ کو، دا مون ان سټار دا ما اوکې کو. دلته تاسو لیدی شئ دلته هم سر راغستی، دا ما اوکې کو. دا تاسو لیدی شئ چې دلته مونږ کم بولټ چې مونږ سلیکټ کو هغه دې ته ولګي. زم چې دا هم زه چینج کول غواړم نو زه به آل سلیکټ کم، را به شم دې کچ ایرو ته. په دې کې به ډیفاین نیو بولټ په ووم، سیمبلز ته به راشم. په سیمبلز کې تاسو ورته دا ایموجي لګول غواړئ، ایموجي سلیکټ کړئ، دا اوکې کړئ. چې کله تاسو اوکې کړئ دلته تاسو لیدی شئ چې زموږ سره کم بولټ چې مونږ سلیکټ کړو هغه ته دلته راغی. دا هی دی زموږ ایموجي دلته په بولټ په فارم کې ولګېده. دا هم زه چینج کول غواړم نو دا آل سلیکټ کړئ، راشئ ډیفاین نیو بولټ ته به راشو، سیمبل ته. په دې کې تاسو بل لګول غواړئ بل پکې هم تاسو سلیکټ کولی شئ. زه یم چې دا بولټ زه لګول غواړم نو دا به اوکې کړم، دلته به هم اوکې کړم.
دا تاسو لیدای شئ چې کوم بولټ چې موږ سلیکټ کړو هغه دې ته ولګېد. اوس دا بولټس کوم چې موږ سلیکټ کړي دا الریډي زموږ سره په دې لیسټ کې رالو. دلته تاسو لیدلی شئ دا هم موږ سلیکټ کړو، ایموجي سلیکټ کړی وه، سټارز اینډ مون سلیکټ کړو، دا ټول زموږ سره به دې بولټس کې رالو. اوس زه یم چې دې ته زه بولټ نه لګوم، زه یم چې دې ته زه زما سره په کمپیوټر کې یو پکچر پروت دی، یو تصویر دی، هغه ته زه لګول غواړم د بولټ په پام کې. نو د هغې دپاره به تاسو دا سلیکټ کوئ کوم ته چې تاسو لګول غواړئ. فرض که زه دې اورنج ته لګول غواړم دا به زه سلیکټ کړم، را به شم د بولټ دې اپشن ته، په دې کې به راشم ډیفاین نیو بولټ. ډیفاین نیو بولټ ته رالم، په دې کې زموږ سره دا پکچرز ورکړي. که تاسو پکچر لګول غواړئ نو تاسو د دې ځای لګولی شئ. په دې کې کوم قسم تاسو لګول غواړئ، زه یم چې زه به دا قسم لګول غواړم، دا پکچر ټایپ. نو زه به اوکې کم، دا اوکې کم. تاسو لیدای شئ دا ما سلیکټ کړی نو صرف د دې هغه بولټ چینج کړو. که زه دا ټول چینج کول غواړم د هغه دپاره به زه ټول سلیکټ کړم، را به شم دا هایدا بولټ زموږ سره راغلی دا ورته زه لګولی شم. زه یم چې دا هم زه چینج کول غواړم نو بیا به دې اپشن ته راشم، دې اپشن کې دا ایمیج ورته زه لګول غواړم. اوس تاسو وایئ چې زما سره په کمپیوټر کې خپل ایمیج دی هغه ورته زه لګول غواړم، نو دا ټول به سلیکټ کړئ، را به شئ دغه اپشن ته، په دې کې به راشئ ډیفاین نیو بولټ. ډیفاین نیو بولټ کې به راشئ پکچر ته. که تاسو د دې نه لګول غواړئ نو تاسو د دې نه سلیکټ کړئ. که تاسو وایئ چې نه زه د کمپیوټر کې الریډي ما سره پروت دی یو ایمیج هغه ته زه لګول غواړم، نو را به شئ د امپورټ ته. په امپورټ تاسو کلیک کو، په کوم ځای کې چې ستاسو ایمیج پروت دی هغه ځای نه ایمیج راولئ. ما سره به دې ډاونلوډ کې پروت دی، دا ایمیج ما راواغستو، دا ما ایډ کو. دلته تاسو لیدای شئ چې دا زموږ سره الریډي ما دا راغستی دی. دا چې کله زه اوکې کړم نو هغه ایمیج چې دی زموږ سره د بولټ په فارم کې راغی. اوس دلته زه یم چې زه پسې نور هم لیکل غواړم، نو چې کله زه انټر کوم کوم بولټ چې موږ سلیکټ کړی دی هغه الریډي هغه کیټګري کې را اخلي. نو دلته به ورته ولیکم ګریپس. دلته زه بل لیکل غواړم نو دلته به زه ولیکم پاین ایپل. څومره چې زه لیکل غواړم نو الریډي دا زموږ سره سلیکټډ دی، نو دا کله چې تاسو انټر کړئ نیو لاین سټارټ شي نو دا زموږ سره بولټ ورته الریډي لګېدلی. دلته به زه ولیکم پلم. اوس زه یم چې دا بولټ دې ته لږ نږدې دي، دا زه اخوا دېخوا کول غواړم، د هغې دپاره به زه دا آل سلیکټ کړم، را به شم دې اپشن ته، په دې کې به زه راشم ډیفاین نیو بولټ ته. په دې کې دا الاینمنټ تاسو وینئ، الاینمنټ باندې دلته زموږ سره یو ایرو ورکړی و، دې باندې چې کله مونږ کلیک کړو سینټر باندې هم راغستی شول. تاسو لیدای شئ تاسو ته هغه فارمیټ ښیي. رایټ نه هم تاسو راغستی شئ، زه ورته رایټ سلیکټ کوم، تاسو لیدای شئ د دې دواړو په منځ کې سپیس راغی. اوس زه یم چې دی زه سینټر ته کوم نو دا به زه سلیکټ کړم، را به شم د ایرو ته ډیفاین نیو بولټ ته، په دې کې الاینمنټ. نو په الاینمنټ چې کله زه ایرو باندې کلیک کړم زه یې سینټر ته کول غواړم، چې کله اوکې کړم د تاسو لیدای شئ دا سینټر ته شو. اوس زه یم چې زموږ سره د دې مینګو چې ده که نه زموږ سره د سب کیټګري جوړه شي. نو سب کیټګري د جوړېدو دپاره دیم چې د دې مینګو د سب کیټګري نو زه به انټر کړم، دلته به زه ولیکم چې مینګو جوس. زه اوس وایم چې دا مینګو جوس چې دی دا د دې مینګو سب کیټګري جوړه شي. نو سب کیټګري جوړولو دپاره به زه راشم دې اپشن ته، په دې کې به زه راشم لیست چینج لیست لیول ته. لیست لیول ته چې زه راشم په دې کې چې زه کم کیټګري ورته لګول غواړم، زه وایم چې دا ورته دا زموږ سره څه شو، دا د مینګو جوس سب کیټګري شوه. دویم چې دا زه چینج کول غواړم بیا به راشم د ایرو ته چینج لیست لیول، په دې کې زه نوره خوا کول غواړم نو زه به دی سلیکټ کړم، نږدې کول غواړم، را به شم چینج لیست لیول ته، په دې کې به زه ورته دا سلیکټ کړم. تاسو لیدای شئ اوس زه یم چې دا کم بولټ چې دی دا ټایپ ونه هم زه چینج کول غواړم، زه یم چې د کم د سب کیټګري دی د دې ټایپس چې زموږ سره چینج وي نو زه به دا سلیکټ کړم، را به شم د بولټس اپشن ته، زه یم چې دې ته دا اپشن ولګي. نو کم زموږ سره چې مین کیټګري ده په خپل ځای باندې د هغه بولټ، او کم سب کیټګري چې زموږ سره راغله نو د هغې بولټ چې دی هغه چینج. اوس زه یم چې د دې اورنج هم زه سب کیټګري جوړول غواړم، نو زه به انټر کړم، دلته به زه ولیکم اورنج جوس. اوس زه یم چې د دې اورنج دا اورنج جوس چې دی دا زه سب کیټګري جوړول غواړم، نو دا به زه سلیکټ کړم، را به شم د اپشن ته چینج لیست لیول. په چینج لیست لیول کې زه دې چې دی که نه دا زموږ سره د اورنج سب کیټګري شو اورنج جوس، د دې دا بولټ زه چینج کول غواړم نو زه به دا سلیکټ کړم. که تاسو د دې ځای نه سلیکټ کوئ او که تاسو د دې ځای نه که ټیکس سلیکټ کوئ او که بولټ سلیکټ کوئ، زه به بولټ سلیکټ کړم، را به شم بولټ اپشن ته،
زم چې دې ته د ایموجي لګول غواړم نو د مینګو سب کټګوري چې دا هغه ته زموږ سره ایرو بولټ ولګید او د اورنج سب کټګوري چې دا هغه ته موږ ایموجي ولګو زم چې د بنانا هم ز سب کټګوري جوړول غواړم نو زه ولیکم چې بنانا جوس دا بنانا جوس ز سب کټګوري جوړول غواړم د چا د بنانا نو دا به زه سلیکټ کم را بشم د بولټ د اپشن ته چینج لیست لیول زم چې زه ته دا لګول غواړم نو تاسو لیدئ شئ چې دا بنانا جوس چې دا زموږ سب کټګوري شو د بنانا نو د دې بولټ زه چینج کول غواړم زه بولټ سلیکټ کم بولټ اپشن ته براشم بدې کې ورته زه لګول غواړم یو ایمیج دا ایمیج به ورته ولګوم دلته تاسو لیدئ شئ چې د هر یو سب کټګوري مختلف بولټس راغلي د ګریپس هم زه سب کټګوري جوړول غواړم نو جی ګریپس په ولیکم جوس ګریپ جوس دا هم زه سب کټګوري جوړول غواړم د ګریپس نه دا به زه سلیکټ کم را بشم بولټ اپشن ته بولټ اپشن کې چینج لیست لیول په دې کې به زه ورته اولنی سلیکټ کم اولنی آلریډي سلیکټ دی دې کې به زه سیکنډ نمبر سلیکټ کم دا تاسو لیدئ شئ چې دا ګریپ جوس چې دی دا زموږ سره سب کټګوري شو د ګریپ د دې د ایموجي هم زه چینج کول غواړم بولټ ول چینج کول غواړم نو زه یم چې دې ته د بولټ ولګي دا بولټ ته ورته ولګي نو په دې طریقه باندې تاسو د یو ټاپک چې د هغې سب ټاپک هم جوړولی شئ په دې طریقه باندې هغې ته تاسو بولټ هم چینج کولی شئ او د بولټ سټایل هم چینج کولی شئ اوس زه یم چې صرف دا بولټ چې دی دا زموږ سره صرف د دې پلم چینج شي نو د هغې د سنګل د چینج کولو دپاره به تاسو راشئ دا کوم یو چې تاسو چینج کوئ به سلیکټ کړئ بولټ اپشن ته به راشئ که په دې کې ورته تاسو لګول غواړئ دې ځای نه هم تاسو لګولی شئ کوم چې الریډي ستاسو سره موجود وي او که دلته نه وي نو ډیفاین نیو بولټ ته به راشئ سیمبلز ته به دې سیمبلز چې تاسو هر یو لګول غواړئ زه یم چې دا بولټ چې دی دا ورته زه لګول غواړم دغه به زه سلیکټ کړم اوکې به کړم دلته تاسو لیدی شئ چې زموږ سره په پریویو کې رالو پریویو دا ما اوکې کو نو دا بولټ چې دی دا زموږ سره صرف دې پلم ته ولګي ځکه چې موږ صرف سلیکټ کړی دا اوس زه یم چې دې پاین ایپل دا هم زه داسې کول غواړم نو فاین ایپل به سلیکټ کړم را به شم دې بولټ اپشن ته د دې دا به هم چینج کړم اوس زه یم چې نه د دې پلم دا زه چینج کول غواړم په دې په ځای زما سره په ډیوایس کې یو ایمیج دی هغه ته زه لګول غواړم نو د ایمیج دپاره به زه دا سلیکټ کړم را به شم بولټ اپشن ته بولټ اپشن کې به راشم ډیفاین نیو بولټ به دې کې به زه پکچر سلیکټ کړم پکچر کې به دلته که به زموږ سره به دې کې لګول غواړو نو دیز نه هم لګولی شو او که ستاسو د ډیوایس نه راغسته غواړئ د کمپیوټر نه نو هغې دپاره به تاسو امپورټ کوئ چې کوم ځای ستاسو سره ایمیج پروت وي هغه به تاسو راولئ زما سره فرض کړئ ایمیج پروت دی دا دی دا ایمیج ما سلیکټ کړو دا ما ایډ کړو دلته ما اوکې کو دا له تاسو لیدی شئ چې زما سره هغه ایمیج راواغستو دا هم زه چینج کول غواړم بل ایمیج ورته خیجول غواړم نو زه به راشم بولټ اپشن ته ډیفاین نیو بولټ په دې کې به راشم پکچر ته په پکچر کې به زه دا یو سلیکټ کړم دا تاسو لیدی شئ چې زموږ سره هغه بولټ چې دی که نه د پکچر په پام کې راغی که تاسو دا بولټ لیفت ته کول رایټ ته کول یا سینټر ته کول غواړئ نو د هغې دپاره به هغه ټکس سلیکټ کړئ را به شئ اپشن ته په دې کې به راشئ ډیفاین نیو بولټ ته الاینمنټ په دې الاینمنټ کې تاسو سینټر ته که غواړئ نو سینټر ته یې کوئ که لیفت ته یې غواړئ لیفت ته یې کوئ دلته تاسو ته په پریویو کې هم ښایي زه سینټر ته کوم لږ معمولي منځته شو رایټ ته کوم د هغې نه هم ښه دی را دې خوا شو نو زه یم چې دا د لیفت دی دا به زه لیفت سلیکټ کړم دا اوکې نو اوس تاسو لیدی شئ چې دا لاندینی ما نه دی سلیکټ کړی نو هغې ته دقه سټایل نه دی اپلای شوی اوس زه یم چې د دې اورنج دا بولټ چې دی دا هم زه لیفت ته کول غواړم نو دې دپاره به زه اورنج سلیکټ کړم را به شم بولټ اپشن ته ډیفاین نیو بولټ دا سینټر ته دی دا به زه لیفت ته کړم دا تاسو لیدی شئ چې زه هم سره لیفت ته شو زمونږ دا نننی کلاس په دې ځای ختمیږي امید لرم چې زما د ویډیوز نه به تاسو ډېر هر څه زده کړي زما دا ویډیوز لایک کړئ په دې کمنټ وکړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د الله په امان